السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو ته مخاطب یم د البرکه ګروپ پاکستان نه. منګه د ګروپ په شکل کې حجیان صاحبان حج او عمره للیږو او زمونږ ترتیب او زمونږ سیستم دا د باقی دنیا نه لږ مختلف دی. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې منګه حجیانو صاحبان الله ډیر سهولتونه ورکو او د هغې خدمت خپله فریضه ګڼو. د ټولو نه اوله خبره ده چې زمونږ معلمین د پاکستان نه هغې سره ځي او هلته یوې شورځي د هغې خدمت کوي، د هغې نگراني او د هغې رهنمایي دا د هغې فریضه او ډیوټي وي. دویمه خبره دا ده چې موږ 10 قسمه تحائف دا په دې پیکج کې شامل کړي دي. معنا دا ده چې موږ احرام خپل ورکو، همیانی ان بیلټ هغه خپل ورکو، او هند کیری او دغه شان کولری بوتل او دغه شان چترۍ او چپل، زنانه لسکاپ او هغه تسبیح کوم چې الته په کار راځي او جانماز. نو دا تقریبا 10 قسمه تحائف دا موږ په دې پیکج حصہ ګرځولې دي. درېمه خبره دا ده چې عام طور پر په عمره کې عمره پیکج کې 2 عمره شاملې وي، یو د پاکستان نه او دویم د مدینه منورې نه. لیکن زمونږ په دې پیکج کې 15 عمرې دي، 2 دغه دي او درېمه عمره د تنعیم نه ده، 4مه عمره دا د جعراني نه ده او 15مه عمره د قرن المنازل نه ده. 4مه خبره هغه دا ده چې منګه 2 قسمه زیارتونه خپل حجیانو صاحبانو باندې کوو. 15 د پاره منګه باقاعده بس کوو او 2 زیارتونه د پیدل وي. کوم چې باقاعده بس ذریعه سره زیارتونه دي، نه هغه لوکل زیارت د مدینه منورې، لوکل زیارت د مکې مکرمه او د طائف زیارت او د بدر زیارت او د جعراني زیارتونه هغه په دې کې شامل دي. پیدل زیارتونو معنا دا ده چې مدینه منوره کې زمونږ معلم صاحب ټول حجیان صاحبان ځان سره کې او د حرم نه غیر چاپیره وګرځي او کم آبادی او کم ځای سره چې د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم یا د صحابه کرامو تاریخ وابسته دی، نه هغه ځای ورته په ګوته کې او د هغې هیسټري او تاریخ ورته هم بیان کی. دغه شان مکه مکرمه کې غیر چاپیره وګرځي او چې کم ځای سره د صحابه کرامو یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاریخ وابسته دی او هغه تاریخ کې محفوظ دی، نو د هغه ځای نشاندهي وشي او د هغې تاریخ هم بیان شي. نو زه تاسو ته عرض کوم چې زمونږ دا ګروپ د علماو د پاره ډیر بهترین دی او د هغه افراد د پاره کم چې د حرمینو د تاریخ عشق لري، د هغې سره مینه لري، نو تاسو زمونږ دا خدمات حاصل کړئ. دا ډیره بهترینه موقع ده.